بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، کله چې امریکای او اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه نو په اسلامي هیوادونو کې واحد پاکستان چې دوی په اقوام متحده کې دغه حملو خلاف قرارداد پیش کړ. واحد پاکستانو چې دوی اوپنلی دغه حمله وغندلې او د پاکستان دا کردار په هغه وخت کې د ایران چې کوم فارن منسټر هغه اپریشیټ کو، هغه اومنه چې او پاکستان موږ سره په دې کې کلک ولاړ دی، زموږ ملګرتیا کوي. موجوده چې کوم سپریم لیډر دی د ایران، هغه په خپل بیان کې 13 ورځ ویلي دی چې د پاکستان یو اهم کردار په موجوده شخړه کې دی، زموږ سره په ملګرتیا کې په ورورولۍ کې کلک ولاړ دی. خو د دې ارڅ باوجود ځینې شرخوخي په ګیلګت بلتستان کې راپاسېدل او دغه جنگ خلاف چې جنگ په ایران کې د حمله اسرائیل او امریکای کړي، خو په پاکستان کې دوی قومي املاکو ته نقصان ورسو. د خیر ښېګړې سنټرې وسېځلې، هسپتالونه وسېځل، د خلکو روزګارونو ته اور ورتکه. تر دې پورې ریپورټس دا دي چې 2 سکیورټي اهلکاري ژوندي وسېځل. پاکستان په جنگ کې ښکاره کردار دی او ایران مني، او د هغې باوجود زموږ خپل خلک راپاسېده د ځینو شرخوخو په وینا او د هغې په سلا باندې او په ګلګت بلتستان کې املاکو ته نقصان ورسو. دې ځای کې تضاد مخې ته راځي. تضاد دا راځي چې کم خلکو په ګلګت بلتستان کې انتشار جوړ کو، هغې د حکومت پاکستان نه یا د دې ځای د سکیورټي ادارو نه څه غوښتل چې هغه تاسو وکړئ. هغه کردار آلریډي سکیورټي ادارو یا پاکستان ورال به موږ خبره وکړو، هغه ادا کړی او هغه اپریشیټ شوی هم. بیا دې پسې سمدس چې کله حالات دغه ځای ته راورسېده نو فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر هغې د شیعه کمیونټي چې کوم مشرانو عالمانو هغې راوغوښتل او هغې ته خپل کردار واضحه کړ چې د پاکستان په دې جنګ کې څه کردار و، د ایران سره یې څومره مرسته وکړه او د اسرائیل چې کومه منصوبه وه چې اسلامي ملکونه په خپل منځ کې په جنګ اخته شي، هغه منصوبه پاکستان څنګه ناکامه کړه. دا ټولې خبرې د هغې ته مخې ته کېښودې، خو یو واضحه پیغام یې ورکړ چې دا د هغه ذمهواري هم جوړېده او هغه پیغام دا و چې څوک د پاکستان د ولس یا د پاکستان د حکومت املاکو ته نقصان رسوي، د ملک ته نقصان رسوي، د دې امن ته نقصان رسوي، نو هغې سره به هېڅ قسمه همدردي نه کېږي، ځکه چې په انټرنیشنل سطح پاکستان خپل یو مثبت کردار ادا کو او ادا کوي. خو د هغې باوجود که تاسو راپاسئ، ځینې شرخوښي راپاسي او نقصان رسوي د ملک ته، نو هغې سره به زه هېڅ قسمه نرمي نه کوم. دا خبره واضحه وکړه. د دغې ناستې نه یا د دغې میټینګ نه پس بیا ځینو خلکو دې میټینګ له یو بل رخ ورکړ. هغې دا ووي چې د فیلډ مارشل عاصم منیر صاحب دمکي ورکړې ده علماو ته. هغه دمکي نه ده ورکړې، هغه دا ویلي دي چې څوک پاکستان ته نقصان رسوي نو هغه د دې ولس دشمن دی، هغه د پاکستان دشمن دی او هغې سره به همدردي نه کېږي. دا خبره خو بینګ پاکستاني مال هم پکار دی چې اپریشیټ کړم، تاسو هم پکار دی چې اپریشیټ کړئ چې ولې په څه خبره پاکستان ته موږ نقصان رسو، په څه خبره موږ انډیا را چې کوم د هغې خفیه ایجنسي ده، CIA ده، موساد ده، دوی له دا موقع ولې ورکوو چې په پاکستان کې انتشار لا واورکي. نو پکار ده چې په دې موقع موږ سوچ وکړو، د پاکستان کردار ته موږ ګورو چې څومره مثبت ادا که او ادا کوي. دې ته موږ ګورو چې ملک ته نقصان رسول د چا په ګټه دي، د دې فایده دشمن هیوادونو ته رسي او که د دې فایده پاکستان ته رارسي. په دې سوچ پکار دی او هرې خبرې د پراپیګانډا جوړول. د دې په شا باندې یو ټیک ټاک مهم چلی، د دې په شا باندې ټیک ټاک خلک ناست دي چې هغې د دې نقطې په تمه چې کله به یو نقطه داسې راوچتېږي چې هغه موږ د پاکستان خلاف یوټیلایز کړو، نو دې وخت کې دغه میټینګ لا یو منفي تصویر ورکړی شوی دی، یو منفي تصویر د هغې جوړ کړی شوی دی او هغه خورېږي چې خلکو کې نفرت پیدا کړی شي. نو پکار ده چې موږ په هره خبره سوچ وکړو او
هر خبرې ته موږ د تنقید په نظر نه ګورو، موږ وګورو چې دا خبره شوې ده د دې په شا سوچ څه دی، آیا انفرادي سوچ دی که اجتماعي سوچ دی، چېرته چې حادثه الله پامان.